الحمدلله زه دا دعوه لرم او دعوه کوم چې د ګردو بیمار وي که د مثانې بیمار وي که د معدې بیمار وي یا د خارخ بیمار وي یا د بواسیرو بیمار وي. بیماری خو ډېرې دي خو دا څلور پنځه چونکې زه په پریارټي باندې ساتم چونکې د دې نه خلک ډېر زیات تنګ وي او الحمدلله دغه خلکو به مطمئن شي د دې ځای نه چې زه والا علاج ګارنټۍ سره. سلامونه مې واخلې ملګرو، دا مهال زه موجود یم پېښور کې ناګومان چوک سره مخکې شفقت روډ د هومیوپیتیک هسپتال ته راغلی یم. دلته د څه شي علاج کېږي. زیاتره تجربه د هومیوپیتیک ډاکټر صاحب وایي چې مطلب په ګرده کې کاڼي یا چې کوم د هغه خارخ مسله یا نور چې څومره هغه علاجونه کېږي د ډاکټر صاحب سره خبره اترې کوو. کتونکو فیصله په تاسو چېرته ځئ موږ سره اوسئ. د هومیوپیتیک د هسپتال نامه ډېر لرې پورې تلې ده او دنیا خلک راځي دلته. موږ وایو چې دننه وګورو سره روان دي څه کېږي. بالکل راځي ورشي. کتونکو اچانک راغلو د هومیوپیتیک هسپتال چې کوم مطلب زه تاسو ته ما یاد کړو دلته کې راغلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. صحت مو ښه دی جي؟ الحمدلله الله فضل تاسو ته. ډاکټر صاحب موږ خو اچانک رانتلو، بخښنه غواړم. دا مریض سره هم دوه خبرې کوو. دا څه مسله ده خاص کړه؟ دوی خو د معدې مسله وه او هغې دپاره راغلی و، علاج ورته شوی دی الحمدلله. یو میاشت علاج ورته مونږ کړی دی او اوس خو ټیک دی، خو چیک اپ له دوباره راغلی دی. یو مسله ورته بله شروع شوې ده د خارخ نو هغې یو تپوس ته کولی شم؟ جی جی بالکل. بھائی جان السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه چلی؟ څنګه جي؟ تعارف را سره وکړه. د کوم ځای څه مسله دی؟ جی زه دې ځای یم د ناګومان نه راغلی یم جی، او مسله مې دا ده چې معدې مسله مې 15 میاشتو نه او انشاءالله ټیک شوم. یو میاشت دوی مې دي نه وکړه ټریټمنټ نو ډېر ښه شوی یم. د معدې مسله دی مطلب دلته څومره وخت مخکې علاج کړی؟ یاره میاشت مخکې نه خیر راغلی وم انشاءالله او میاشت دوی یې راکړې وه جی. او مطلب مطمئن یم جی. اوس څه دپاره راغلی؟ اوس جی ټریټمنټ لا راغلی یم، خو لږه خارخ مسله نو دا مې ورته ښیم جی. معدې مسله کلیر شوه انشاءالله جی. ډاکټر صاحب تاسو سره مریض هم دی، بخښنه غواړم یو 3 منټه ټایم به راکوئ. یو څو تپوسونه درنه کومه. صحیح ده جي؟ زیاتره تجربه ستاسو مطلب په کومو مرضونو کې ده چې مطلب دلته خلک راشي او مطمئنه لاړ شي؟ زمونږ هومیوپیتي خو الحمدلله چې څومره بیماری دي نو دا ګارنټۍ سره د دوی علاج په هغې کې هومیوپیتي موجود دی. خو زه به داسې ووایم چې په کوم باندې زمونږ الحمدلله 100% عبور دی او داسې ټریټمنټ مونږ خلکو له ورکړی دی چې هغه مریضان بیا راغلي دي او ټیک شوي دي. نو دې کې د ګردو حوالې سره به خبرې وکړم چې چاته د ګردو کاڼې وي، مثانې کاڼې وي یا د ګردو زخم وي، پاړسوب وي، ټیک شو نو الحمدلله دا کسان چې کوم دی نو راتلی شي او د دې علاج مونږ کوو. دې نه علاوه د معدې اچ پایلوري شوه یا ټایفاید د چا په کلمو کې پروت وي او د ډېر وخت نه چونکې په دې مرض کې مبتلا وي نو د دې ټریټمنټ مونږ الحمدلله کوو. دې سره نن سبا کرنټ سچویشن چې کوم دی نو د سکیبیز ډېر زیات خارخ مسله ډېره زیاته په ګڼ تعداد کې موجوده ده. هر کور کې هر محله کې خلک هر دویم دریم کور کې کسان د خارخ د مسلې نه دوچار دي. دې ته سکیبیز ویلی شي اصل کې. نو د هغې چې کوم دی علاج مونږ سره موجود دی، څه سپری دی، څه صابون دی، څه څاڅکي دي چې مونږ ورکو یو هفته 10 ورځې نو الحمدلله ګارنټۍ سره 100% د هغې ټریټمنټ وشي او مریضان ټیک شوي هم دي چونکې ټیک شوي. دې تاسو سره مکمل مطمئن؟ بالکل دا چې کوم دی مریضان بیا راغلي دي او هغې نور مریضان راوستي نو مونږ ته د این هم پته لګېدی چې زمونږ دا پروډکټ یا زمونږ دا میډیسن دا چې کوم دی نو افیکټیو دی او کار کوي. ډاکټر صاحب په دې فیلډ کې ستاسو څومره وخت شو؟ هومیوپیتي چونکې زما کېږي دی کې کافي ټایم، خو چونکې د ټایم د کمی د وجې نه ما چونکې د کلینیک شروعات چې کوم دی نو کېږي تقریبا 1 کال کېږي چې مونږ شروعات کړی دی او چونکې هومیوپیتي کې زما وخت ډېر شو کافي ټایم دی نو د هر مستند کس نه علاج کول لازم دی. ډاکټر صاحب کوم هغه خلک دنیا پښتانه ګوري چې هغې نور علاقو سره تعلق ساتي، بنو وزیرستان، کوهاټ یا وغیره وغیره، هغه ځای نه خلک راځي، ډېر ټیم به ضایع کوي، ډېره ستړې به کوي او ډېرې کرایګانې به لګوي. هغې ته داسې د هغې د مطمئنتیا دپاره چې آیا هغې دومره ارام شي، همدکه د ګردو مسله وي یا د خارخ مسله وي یا چې کوم د معدې مسله وي، هغې د مطمئنه کولو دپاره دې کتونکو خبرې څه ذمهواري تاسو ورکوئ؟ داسې ده مریض چونکې که د نږدې نه راشي او که د لرې نه راشي زمونږ دپاره هغه چونکې مریض وي او مونږ چې دا کم ډګري کړی ده یا دا سند هم اخیستی دی، دا خواري هم کړی ده، محنت هم کړی دی نو دا د یو جذبې په خیال باندې، د خدمت خلق په خیال باندې او الحمدلله زه چې کوم ټریټمنټ کوم د ګردو شو یا د بواسیرو شو کوم چې خوني او بادي دي ټیک شو یا د ګردو کاڼې دي د مثانې حوالې سره د مثانې کاڼې وي، زخم وي
سکیبیز چې کوم د خارخ خبره زه کوم که نه، نن سبا ډېر زیات دام چونکې خارخ په خلکو کې موجود دی په عوام الناس کې او په کمیونټي کې. دې سره د معدې چې څونه مسایل دي هغې ټریټمنټ مونږ الحمدلله ګارنټۍ سره کوو. که یو مریض مونږ له د لرې نه راشي او که د نږدې نه، انشاءالله هغې له مونږ ګارنټۍ سره 100% ټریټمنټ ورکوو او انشاءالله د دې ځینه به مطمئن ځي او خوشحاله ما جی معدې مسله وه او 15 میاشتو نه ما علاج نورو ځایونو کې مو کو، نورو ډاکټرانو نه مو کو، خو د میاشت مخکې راغلم چې دوی مې ترې کړې وه. زه انشاءالله ډېر ښه یم. ډاکټر راسم رضا صاحب تاسو ته چا ښودلی و؟ دا مې یو ملګري راته ښوولي و جي او زه ترې مطمئن یم جي، ډېر ښایسته کار کوي، ډېر مطمئن یم سر. هغه ستاسو ملګري چې کوم و د هغې علاج هم شوی و؟ او د هغې علاج د دې د ټیم ټیبل هغه تپوس د ده نه کوم. ډاکټر صاحب محترم، ستاسو دلته کوم ورځو باندې د هسپتال کولو وي او کم ټیم نه کم ټیم پورې وي کتونکو دپاره مکمل ډیټیل جي ډاکټر صاحب؟ یاره جی زمون خو ها اتوار او پیر دا ډاکټر په خپله موجودي نو دا فل ډے دلته کې انشاءالله یو هفته اتوار پیر. جی جی. او د موبایل نمبر او د لوکیشن یو ځل؟ نو لوکیشن خو زمونږ جی دا ناګومان چوک شفقدر روډ نیز فلور مل او زمونږ فون نمبر چې کوم دی نو هغه دی 0302 55 22 115. دویم نمبر دی 0300 811 49 89. جزاک الله، خوشحاله اوسئ.